نوې کل اوپن مایک ته ستړي مشه. زه امین مشال یم او نن د دې ښکلې پښتونخوا د پښتني ټولنې پیغلې را سره په دې خپرونه کې مل دي او زه تاسو ته وښیم چې یو پلار، یو ورور، یوه کورنۍ چې کله په خپل بچي باندې ناز وکړي او د هغې د مرستې اړخ ته قدم راواخلي، نو بیا داسې بچی او داسې زموږ خویندې په دې ټولنه کې ژوند کوي او هغه ټولنه هم د ځان سره مخ په وړاندې بوځي او په خپله هم ترقي کوي. نو زه د هغه پلارانو دپاره په شریکه باندې تاسو نه یو غوښتنه چې مونږ کلیپینګ وکړو د یو بل دپاره چې دا زمونږ د ټولنې ښکلا ده. ښه یو څیز بیا ماته زیاته توانایي راکوي او هغه دا چې زمونږ د دې ټولنې پیغلې بیا د قانوني زده کړو دپاره زیات په میدان کې دي. نن به هم تاسو په دې ښکلې ګلدسته کې وګورئ چې موږ سره د قانون د میدان زیاتې پیغلې ګډون لري او دغه شانتي د مختلفو میدانونو زموږ دغه پیغلې بیا په دې کې زما سره د باجوړ هم دي، د بنو هم دي، د مردان هم دي، د هریپور هم دي، د مانسیرې هم دي او دا په دې خاطر باندې تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ په معاشره کې که دا ډایورسټي تنوع دا سیوا کیږي نو په دې کې زموږ د دې پیغلو هم ډیر زیاته کردار دی. غواړم چې یو په یو یې د سره تعارف وکم او بیا زموږ چې د نن پروګرام دپاره کومه موضوع انتخاب کړې ده منځ تر منځ به پکې نور موضوعات هم راځي، په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو اول د دوی تعارف. فضا حسین د لا سټوډنټ ته قانوني زده کړې کوي. فضا ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې راته مو وخت راکړه او د دوی سره په څنګ کې ملکه خالق ده او د پیشې په لحاظ باندې دوی ټیچر دي. نو د دوی نه به دغه ځان پوهو چې په معاشره کې که انتها خوښي داسې واقعیږي نو په دې کې یو استاد محترم یا زمونږ د دې ټولنې والدین هغه دې ته په کوم نظر سره ګوري او څنګه مونږ راتلونکي کل دپاره ښه فیصلې کولی شو. ملکه خالق بیبي ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو او د دوی سره عایشه فاروق ده. د صوابۍ نه د دوی سفر شوی دی پېښور ته او د دې پروګرام دپاره راغلی دي د لا سټوډنټ ته او دې خبرې یې ماته زیاته توانایي راکړله چې د پېښور او د صوابۍ ترمنځ فاصله کم از کم 3.5 غنټې 3 غنټې ده، خو د هغې باوجود چې والد محترم مې راته وی چې هر څنګه ته به په دې پروګرام کې د ګډون لپاره ځې. نو ستا د والد دپاره ډېر زیات کلیپینګ، ډېره زیاته مننه کوم چې راته مو وخت راکړو په دې ګرمۍ کې تاسو دومره لرې راغلی. ډېره زیاته مننه کوم. کائنات رفي د لا سټوډنټ ته د بنو سیمې سره تعلق دی، ستاسو هم د زړه له تله ډیره زیاته مننه کوم چې راته مو وخت راکړی دی. دا د ښي اړخ زموږ پینلیسټ او زموږ ګس اړخ ته ماریا سمینا راز هغه را سره شریکه ده، د سوشل ساینسز زده کړې کوي او تعلق یې د باجوړ سره دی. بیبي ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې راته مو وخت راکړی دی. د دوی سره په څنګ کې ندا نیاز د مردان سره تعلق ساتي د لا سټوډنټ ته ستاسو هم ډیره زیاته مننه کوم. ہنسا بیبی کا تعلق ہریپور سے ہے، لا اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور مہرین نیاز ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، مانسیرا سے ان کا تعلق ہے اور لا کی اسٹوڈنٹ ہے. میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دا زمونږ دوه خویندې دوی به را سره په اردو ژبه کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي او باقي به مونږ په پښتو ژبه کې خبره کوو. زمونږ د دې ټولنې د ټولو نه لویه بدبختي هغه انتها خوښي ده، ایکسټریمزم دی. که هغه مذهبي دی، که هغه کلتوري دی، یا هر اړخ ته که موږ نظر وکړو هر یو کس ته په خپل ځان کې دغه کمی وګوري او په هر خبره کې بیا موږ انتها ته رسیږو او د دغه انتها خوښۍ یو ژوندي ثبوت موږ ته په عدالتونو کې هم ښکاري چې د عدم برداشت یا د برداشت د نشتوالي په وجه باندې وړې وړې خبرې زموږ دغه ښکلې رشتې ماتې کړي. فضا حسین ستاسو د وخت راکولو ډیره زیاته مننه کوم. ایکسټریمزم باندې که لږه خپله رڼا واچوئ بیا چونکې ستاسو د لا سره تعلق دی او قانوني زده کړې کوئ ولې
خلک دې حد ته را رسیږي چې خپلې فیصلې په خپله او بیا د بل نه برداشت کول، حالات دې ځای ته رسېدل، ټوپک روچتول او ناامني پیدا کېدل، ستاسو نظر؟ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ Thank you so تاسو much. ډیر زیاته مننه چې تاسو ما ته دلته انویټیشن راکو. Thank you. زه به دا تاسو وویل که نه نو عدالت باره کې زه تاسو ته خبره به کوم چې لایک مونږ چې کله ځو که نه نو دومره وړې وړې خبرې وي لایک هغه زمونږ دا چې دی که نه ایکسټریمزم زمونږ کې برداشت نشته، لایک نه زمونږ سړو کې برداشت ده، نه زمونږ ښځو کې برداشت ده، او نه زمونږ ماشومانو کې برداشت ده. نو لایک برداشت نشته که نه، زمونږ لیک آف ایجوکیشن دی، لیک آف اویرنیس دی، دې وجه باندې که نه بالکل مونږ دې شی نه شکار کیږو، مونږ ډېر زیات مونږ شکار یو. تاسو څه وایئ چې لکه مونږ دا ځان په خپله ومو د دې زده کړې نه لرې ساتلی دی او که په دې کې د بل چا هم څه کردار شته؟ دې کې زمونږ خپل انا ده، انا ده زمونږ. مونږ بل چا نه شو کوتی که نه، لایک مونږ ته څوک ووایي چې تاسو داسې وکړئ نو مونږ هغه خبره نه منو، لایک مونږ وایو چې مونږ وی آر پرفیکټ. نو دا زمونږ ډېره غټه مسله ده. او نو چې ته خپل ځان ته عقل قل ووایې نو ملکه خالق بیبي بیا به څنګه کیږي؟ څه به کوو؟ لکه دا د یو استاد په حیث باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ او میډم ډېره ښکلې خبره وکړله چې انا بالکل جی زه زمونږ نه تاسو کې چې زما متعلق خبره دا زه خو چې څه وایم لکه دا حرف آخر د بل خبرې ته په مونږ کې دا یعنی خاصیت نشته دی چې هغه ته ووایي چې او ستا د پوینټ اف ویو هم یو ځای لري. بالکل جی ډیره مننه. اول خو ستاسو ډیره شکریه او ډیره زه لکه ډیر زیات ماته ډیر ښه لګېدل چې دا پینل کې چې کوم ینګ جینکۍ دي او زموږ چې کوم دا لونه دي دی راغلي دي او خپل پروفیشن سره نو چې د دې راتګ د دې خبرې یو ګواهي ده چې بهر حال برداشت شته، برداشت ځکه شته چې هغه پلاران هغه میندې زموږ وخت کې چې موږ به چېرته بهر نه پرېښودو، موږ به چېرته سکول ته نه پرېښودو، نن یې کیمرې ته پرېښودې دي او هغې ډېر اعتماد سره پرېښودې دي او هغې ویل دي چې تاسو خپل رای اظهار وکړئ. موږ ته پخوا به ویل چې بس چپ شه ته په خبره نه پوهېږې. نو دا بهرحال ډېره ښه خبره ده چې ټول راغلي دي. وخت چینج شوی دی، وخت سره چینج راځي. تاسو دا خبره وکړه چې څنګه ولې برداشت نشته، نو زه دې ډېره ښکلې خبره وکړه چې انا ده. خو زه وایم چې که لږ وروسته موږ لاړ شو که موږ 1960 خبره وکړو، د 50 خبره وکړو، هغه وخت کې خلکو کې برداشت و، صبر و او هغه صبر او برداشت چې دی هغه وخت سره هغه ختمېدل شروع شو. هغه ځکه چې مونږ کې که مونږ ډېر بیک هسټري ته لاړ شو نو مونږ کې داسې ده چې هغه بې صبري ځکه راغلې ده. زه یو مثال دا ورکوم چې مونږ ته دا مونږ اوس لاین نه جوړو. مونږ وایو چې اکه د روټۍ دکان دی، اختر پر از اکثر روټۍ نه ملاویږي، نو هغه دکان کې هر کس وایي چې زه د اول روټۍ اوسم او زه دې لاړ شم. نو آنلاین نه جوړئ ځکه چې برداشت نشته، صبر نشته. دا صبر رو دا ختم شوی دی. ولې ختم شوی؟ ریزن څه دي دا مونږ انشاءالله ټول ډسکس کوو. او زما په خیال دا دی چې صبر ختمېدو کې د تربیت کمی دی. تربیت زمونږ چې کم استادان دي او زمونږ چې کم پیرنټس والدین دي چې کم مور پلار دي هغه تربیت اوس چې کوم زمونږ شوی او زمونږ نه مخکې شوی هغې کې اوس ډېر کمی راغلی. میډم والد محترم وایي چې دا د ټیچر ذمواري ده. ټیچر وایي چې نه د کور تربیت سم نه دی شوی دلته، دا په یو بل باندې دا پړه اچول، نو دا د یو بل سره د دوی ډایلاګ پکار دی. نو تاسو به غږ کړي که نه چې ستاسو به یو عام مشاهده وي چې کله دوه ماشومان یو کار غلط شي نو یو وایي دې دا کړی دی، بل وایي چې نه دا دې کړی دی، بل وایي چې نه دا دې کړی دی. کار خو غلط شوی دی، غلط شوی. معاشره کې پیرنټس او ټیچرز خپله ذمواري پرېښودې ده. زه همیشه دا وایم چې دې معاشره کې چې سم کېږي نو 80% پیرنټس او ټیچر ایکول دي، ایکول. ځکه چې یو پیرنټس خپل ماشوم مدرسه کې یا سکول ته ورولېږي، دا ډېرې اوږدې خبرې دي بیا به کوو، نو هغه په دې لېږي چې دا به هلته نه تربیت زده کوي راځي. ځکه چې زما کور کې خو بس زما محدود تربیت دی، هلته خو 80 کسان ناست دي، هغه یو بل نه زده کوي. ټیچر وایي چې نه دا د کور نه تربیت واخلي او را دي شي، نو هغه په یو بل اړي. خو معاشره کې د دې کردار ډېر معذرت سره زه د ټولو دغه ته وایم ټیچرز ته چې کردار نه د ټیچر شته نه د پیرنټس ته، ټول نسل په ډېر خراب شو. خراب خدای مکه داسې نه دی، موږ بالکل نیګیټیو خبرې نه کوو، ډېر ښه دی. خو خبره دا ده چې موږ کله اوس د 13 اختر کې موږ کتل چې یو 7 کالو ماشوم خپله مور په کینچي
وارې په وکړو مړای کا څه مال نوی جامې جوړې کا. په میډیا دا خبر ډیر راغله. هغه ورته چې لږ صبر وکړه، پیسې نشته چې دا ز ګندل وکم جامې ګندل، نو زه تعالی دا جامې اخلم. برداشت نو هغه خپل نور خلکو ته ماشومان ته په کوڅه کې کته یو ویل چې زما جامې جوړې شوې، بل کزن ویل چې ما واغسته. د بروزانه مور ته دا فریادونه کول، نو مور به ویل چې لک صبر برداشت نو. ما چرته نه خو هغې دا کنسپټ اغستی و که نه چې زه به غصې اظهار داسې کوم. نو غصې اظهار پس کېږي، په کینچي کېږي، په چاقو کېږي، په ټوپک کېږي، په خدای مکه په تیزاب کېږي. نو دې باندې به زه غواړم چې دا جینکای ماشومان چې دي دوی هم ضرور اظهار رایو کړي چې دا څه روټ کارز تاسو ته څه ښکاري. دوی ویل چې انا ده. سمینا راز به وورو څه وایي میډم چې کومه ښکلې اړخ ته اشاره وکړله چې یاره لکه یو دې اړخ ته تلل، ریاکشن کول، تیزاب په یو چا باندې اچول، یاره د خپلې غصې اظهار په داسې شان کې چې اخیری حد مونږ دا ګورو چې یاره به زه د دې کس وجود هم ختم کړم. ولې دا معاشره دې ځای ته راورسېده؟ څنګه څه حل شته؟ تھینک یو ایم تاسو ته چې تاسو ما دا موقع راکړه چې زه دې پلیټ فارم باندې خبرې وکړم. دا د باجوړ لپاره زما د ابو د پاره ډېر د فخر خبره ده. ماشاءالله مونږ په ناز کوو جی، او د باجوړ پیغلې دي نورې هم دغه شانتې ستاسو په شانتې په تعلیمي میدان کې وړاندې راشي. زه چې کوم ورکوټوالي نه ګورم هلته ایکسټریمزم سیوا دی، ویدر دیټس پولیټیکل ایکسټریمزم اور ریلیجیس ایکسټریمزم ډېر زیات دی. سوشل هم دی لکه سوشل انیکوالټیز وغیره. نو سټارټینګ نه زه د انیکوالټیز ایکسټریمزم ګورم. خو دا ده چې فرسټ اف اول که زه خپل فیملی خبره وکړم، هغوی ما ته ټول بیسکس رایټ راکړل هر څه. نو آی نو چې وټ از ګډ اینډ وټ از بیډ، ما ته هر څه پته ده. نو فرسټ اف ال پیرنټس لپاره دا پکار چې ماشومان ته بیسک رایټس ورکړي، بیسک ایجوکیشن ورکړي چې کم ټیک دی، کم غلط دی، کم ستا رایټ دی، کم ستا رایټ نه دی. که ماشومان ته دا شیان میلاو شي نو هغې کې به دا کم اینګر ایشوز دي، ایګو وغیره، دا به ماشومانو کې نه پیدا کېږي. او چې ماشومانو کې دا نه پیدا نو چې هغه غټ شي به یو ګډ سټیزن وي. او که ان کیس هغوی ته دا بیسک رایټس میلاو نه شي، هغه داسې فیملی کې اوسېږي چې هلته روزانه جګړې هر څه، په هغې به ایګو، ایکسټریمزم، اینګر وغیره پیدا کېږي او د هغې نه معاشره ډېر زیات خرابېږي. ظاهره خبره ده که ستاسو دا خبره زما ډېره زیاته خوښه شوله چې ته یو څوک نه اورې او ته یو چاته د هغه چې کوم یعنی د ماشومتوب حق دی هغه نه ورکې، د پیغلتوب حق دی هغه نه ورکې. هغه غواړي چې یاره زه د تعلیمي میدان کې وړاندې سفر وکړم، زه د کتاب ولولم، او ته هغه اړخ ته یو ماشوم نه پرېږدې. نو عایشه فاروق زما په خیال چې لکه دا ته د هغه ماشوم سره ظلم کوې. جی بالکل دغه خبره ده. دې کې به زه یو شعر به پکې وایم، ایډ به کوم پکې چې تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے. واہ جی واہ. د خبر د پاره ما دا وایي چې دوی څنګه وایي چې د ریسورسز نه، د رایټس نه چې کله مونږ یو کس لرې کو نو هغه د کنډیشن ته راځي. او دا چې کوم ایکسټریمزم یا انتها پسندي ده دا په یو 2 ورځو یا یو میاشت کې نه راځي. د دې دپاره صدیا لګي. هغه یو انسان چې بار 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 هغه سچویشن فیس کوي، بار بار د خپل رایټس او وایلیشن ته ګوري چې زما دا رایټس ما ته نه ملاویږي، نو هغه سټیج ته رسي. او زما دا زه په دې خبره باندې یقین ساتم چې کله زموږ په معاشره کې د ریسورسز صحیح طریقې سره ډسټریبیوشن سٹارټ شي، او کله چې موږ خپل مذهب چې هغه موږ ته اکویلیټي باره کې بار بار وایي چې ټول انسانان برابر دي، او موږ ته پرسنلي ویلی شوي چې تاسو صحیح امت وسط یې، هغه امت چې اعتدال پسند به وي. نو کله چې موږ دې شیز ته راشو نو زه وایم چې دا ایکسټریمزم، دا انتها پسندي به خپله ورو ختمېږي. خو د دې دپاره دا ضروري ده چې موږ زموږ چې کوم تعلیمي کوم پروسس ته یا موږ چې کوم خپل وړو ته تعلیم ورکو، سپیشلی لکه زموږ مولانا صاحب ډېر زیات ریسپیکټډ دي زموږ دپاره، موږ ډېر زیات د هغوی قدر کوو. خو یو خبره ده چې دا تاسو به اسلام چې کوم صحیح اسلام دی، کوم چې هر بنده د خپل رایټس ورکوي، ښځه شوه، سړی شو، حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وګورئ، هغوی په تجارت کو، ټیک ده، هغه ټایم جنډر انیکویلیټي دا شیزونه څه کانسپټ نه و. هر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هر ښځې ته خپل کور و. نن سبا څونه خلک د دې شیز مخالفت کوي. زه پرسنلي وایم چې کله موږ خپل مذهب طرف ته واپس لاړو، کله د ریسورسز ډسټریبیوشن صحیح طریقې سره شروع شو، نو دا ایکسټریمزم به خپله ختم شي.
ولې نه کېږي د ریسورسز صحیح ډسټریبیوشن او د تاسو لکه موږ ټول په دې خبره باندې متفق یو چې موږ د حق خبره کوو نو موږ دا وایو یاره ما ته زما دا حق را نه کړی شو ځکه ما دا د ټوپک سهاره واخسته ما ته نه بدل اغسته نو دا دوه سایډ نه دا عمل دی د عوامو نه خو دا ایکسپیکټیشن کېږي ولې د دې بل سایډ نه ولې نه کېږي؟ جی بالکل ستاسو خبره ټیک ده خو دا د دې بیسک وجه چې د ریسورسز صحیح ډسټریبیوشن دی دا نه ده چې مونږ کوم خپل هغه خبر به بیا ریپیټ کوم دی هغه تربیت چې کوم دی کنه هغه کې مسله راغلی ده مونږ د خپل هغه چې زموږ ته کوم لاس خودلی شوي دي مونږ ته کوم قوانین خودلی شوي دي زموږ د کورونو چې کوم رولز ریګولیشن د هغې شیزونو نه مونږ اورېدلي یو د هغې شیزونو نه مونږ لرې شوي یو موږ دا سوچ نه کوو چې دا زه یم زما مخې نه بل انسان د هغه هم څه رایټس لري د هر انسان زما رایټس زما چې کوم رایټس دي هغه د دوی ډیوټي ده او د دوی چې کوم رایټس دي هغه زما ډیوټي ده ډیوټي ده په ما باندې اوبلیګیټري ده په ما باندې فرض دی چې زه به هغه شیز کوم او د دې لپاره دا به موږ ټولو ته دا شیز چې دی دا به پېژندل دي موږ ته چې دا فلا کس چې د دم دا رایټس دي زمونږ ټول مسلې زموږ د قوم سره موږ صرف او صرف خپل رایټس ته ګورو زما دا رایټس دي زما دا رایټس دي د بل رایټس ته که موږ یو پیرم موږ دا سوچ وکړو د بل رایټس باندې موږ سوچ وکړو نو هغه ورځ باندې به زه وایم چې د ایکسټریمزم ختمېدو دا پروسس به شروع شي. آوټسټینډینګ. هنسا بیبي به لږ ورکو دا مایک ورته ورکې اردو ژبه کې د دوی سره خبرې دي. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا تعلق ہری پور سے ہے اور جس طرح ہماری بہن عائشہ فاروق بی بی نے اس جانب اشارہ کیا کہ ہم اپنی حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن دوسروں کی حقوق کو پامال کرنا اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں, اس کو ہم مطلب کوئی حق سمجھتے ہی نہیں. تو کیا ان پٹ ہے اس پہ آپ کا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس, اٹس بین این آنر. اور ون پرسن رائٹ از اندر پرسنس ڈیوٹیز. ہم لوگ موسٹلی اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں لیکن کسی اور کی جو ہماری جو ڈیوٹیز ہے وہ بھی تو کسی اور کے رائٹس ہوتے ہیں. ہمیں اپنی رائٹس چاہیے لیکن ہم دوسرے کے رائٹس کو وائلیٹ کرتے جا رہے ہیں, تو ایسے تو معاشرے میں چلتا بھی نہیں ہے. اور یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ بچپن سے ایک بچے کے پرسنالٹی کی بیسس بن جاتی ہے. جب اس کو سکھایا نہیں جاتا کہ آپ کس طرح اپنے ایموشنس کو بیلنس کرو وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے. اس کو اس کے پیرنٹس جو ہے ٹائم نہیں دیتے, اٹینشن نہیں دیتے, پیار نہیں دیتے, تو وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا والی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور انڈر 16 بچوں کو تو سوشل میڈیا کا ایکسیس ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ٹھیک چیزیں دیکھ نہیں سکتا, اس کو پتہ نہیں ہے وٹ از رائٹ فار ہم اینڈ وٹ از رانگ فار ہم. تو جس کی وجہ سے جب اس کو اپنی رائٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میرے رائٹس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی رائٹس ہیں, کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو ہمیشہ نیگلیکٹ کیا ہے, اس کو کبھی اٹینشن نہیں ملی ہے, تو وہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچے گا, وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا. اور انفلوئنسرس لائک اینڈریو ٹیٹ یا پھر جو بنا کسی کوالیفیکیشن کے لوگ پوڈ کاسٹ اپنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو موسٹلی بچے انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی پرسنالٹی کو اسی کا حصہ بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کو ڈیفینیٹلی لائک آف ایجوکیشن ہے, لائک آف اویئرنیس ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اٹس مور لائکلی اے بزنس دین ٹو ایجوکیٹ چلڈرن. تو آپ کا اشارہ اس جانب ہے کہ اگر کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ کوئی اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کی بھی کوالیفیکیشن ضروری ہے, لائسنس ہونی چاہیے اس کے لیے؟ ڈیفینیٹلی جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہو تو آپ کے پاس اس کی اوتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے. واہ, تو یہ کس کی ذمہ داری پھر بنتی ہے کہ ان چیزوں کو ٹیکل کریں؟ یہ تو آپ نے اہم بات چھیڑی. یہ ہر شخص کی انڈیویجول ذمہ داری ہے. اب ہر چیز پہ گورنمنٹ کو بلیم کرنا, حکومت کی بھی بنتی ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی بنتی ہے, ان کی بھی بنتی ہے, بٹ اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. تو ریدر دین جسٹ اسپیکنگ اباؤٹ اٹ کہ آپ دوسرے کے اوپر الزام لگاؤ, وائی ناٹ آپ خود کو آہستہ آہستہ کر کے بہتر کرو, کیونکہ یہ چیز بہت پرانی ہو گئی ہے. ہم لوگ کب تک اپنے حکومت کو, اپنی ریاست کو اس طرح بولتے رہیں گے کہ یہ چیز غلط کر رہے ہیں, یہ اپنا کام پورے طرح سے نہیں کر رہے. ہم خود کو تو ایٹ لیسٹ بدل سکتے ہیں نا, اگر ہم ان کو نہیں بدل سکتے, کیونکہ کل کو ہم ہی میں سے یہ سارے جائیں گے گورنمنٹ میں, ہم ہی میں سے یہ سارے جائیں گے ریاست میں, تو ہم اپنی جنریشن کو ٹھیک کریں. تو دا تھنگ از اب تو کوئی یہ چیز اس چیز کو ایز اے بہانہ یوز نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں تھی. اب ڈفرینٹ سیمینارز ایسے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ویبینارز ہوتے ہیں, ہر شخص کے پاس ایکسیس ہے نیٹ ورکنگ کا, تو وہ اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کرے, خود آگے تک جائے. اب یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا کہ میں کیسے یہ چیز سیکھتا. یہی سوال میرا مہرین نیاز سے بھی ہے, آپ کا اس پہ کیا ان پٹ ہے؟ تھینک یو سو مچ. جی جس طرح ہنسا نے کہا ہے نا کہ سوشل میڈیا کا جو یوز کرنا ہے آج کل وہ بہت زیادہ ہے, بچوں میں تو موسٹلی بہت زیادہ کامن ہو گئے, تو یہ بہت بڑا ایک بیماری بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں.
اور دوسرا یہ کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی اور تعلیم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور ہمیں اگر اس چیز کو کم کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اچھی تعلیم دینی چاہیے, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے, اور ہمیں ان کو ان کے رائٹس بتانے چاہیے. اور اگر ہم نے ان کو ان کے رائٹس تو بتانے چاہیے, لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں وہ بھی سر انجام دینی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو ان کے رائٹس بتائیں, لیکن جو اپنا کام ہے, جو اپنی تربیت دینی ہے, جو پیرنٹس کی ہو گئی, ٹیچرس کی ہو گئی, ہمیں اس کو بھی 100% اپنا دینا چاہیے. ہمیں بزنس کے طور پہ تعلیم کو, یا کوئی بھی فیلڈ ہو, اس کو ایز اے بزنس نہیں لینا چاہیے, مطلب اسے اس طرح کرنا چاہیے ایز اے فیملی. ہمارا کوئی ممبر اگر تعلیم دے رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بلکہ ہم تو جب فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اس میں ریونیو جنریشن کتنی ہے, اسکوپ اس کا کتنا ہے. وہ اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ اس سے میری شخصیت سازی میں کیا اہم کردار یہ ادا کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے اہم بات چھیڑی. جی مزید. اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی, اگر ہم ایز اے ٹیچر, جو ایز اے پیرنٹ جو بھی ہیں, اگر ہم بچے کو اچھی تربیت دیں گے تو وہ آگے ہمارے لیے فائدہ ہوگا, ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے وہ فائدہ ہوگا. اگر ہم اس کی تربیت ہی اچھی نہ کریں گے تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, اور وہ آج کل ہو بھی رہے. اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے کچھ بھی, اگر خاموش آج کل بچے نہ ہو تو ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیے جاتے ہیں, تو وہاں سے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں نا. آپ کو اب مطلب آپ کی جو ماں باپ کی جو ہوتی ہے, جو بیسک مطلب ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تو بچپن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر وہ بچپن سے تربیت ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ تو جب بڑے ہوں گے تو ان کی مطلب ساری تربیت ہی نقصان ہوگی, تربیت ہی خراب ہوگی ان کی. اس طرح ملکه خالق بیبي په دې باندې سوال غواړي. جی دی چې کومه خبره وکړه هغه ډېره اهم خبره ده. یو خو دا خبره وه چې سوشل میډیا استعمال چې دی هغې په وجه ماشوم چې دی هغه لکه څنګه چې دی نه مخکې خبره وکړه چې څوک څه غواړي هغه لګیایي په دې یوټیوب باندې یا په هر سوشل میډیا پلیټفارم باندې لګیایي. زما خپل پرسنل ایکسپیرینس دی چې زما چې کوم زوی دی هغه داسې 8-9 ګریډ کې دی, او هغه ماته وایي چې د تعلیم خو څه مطلب نه دی. تعلیم د میتھس ویم, زه کیمسټري ویم, زه بایو ویم, دا خو ماته پریکټیکل لایف کې څه نه استعمالیږي, زه به په دې څه وکړم. او اصل خبره خو بزنس ده, او اصل خبره خو دا ده چې زه دلته دا شی وکړم او داسې او ټریډینګ وکړم. دا چېرته اورېدلي دي ما چې هغه پسې دغه شم چې دا څنګه ما ورته چې دا خبرې تا چېرته نه زده کړي. نو څه یو ډېر فیمس یوټیوبر دی, هغه هغې ما ته شیئر کو, او ورته وایي چې بچو سبق ضرورت نشته, سبق پڑھنے والے جو ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے بزنس. نو تاسو د یو پوره یو نسل مائنډ سیټ خراب کړو کېدای شي چې چا هغه لایک کړی دی, فالو کړی دی, هغه هر وخت. نو چې کله سوشل میډیا استعمال کیږي یو خو لایسنس ډېر ضروري دی, او دا د ګورنمنټ او د چې کوم واکمن دي د هغې دا کار دی چې څه کس وګوري, د هغې څه پروفایل وګوري, نو بیا دې هغه خبره کوي. هر هغه معذرت سره هر کدو کړی اوچت شي او مایک لاس کې واخلي او چې څه زړه کې راځي هغه وایي. نو دې داسې هم زموږ نسل چې دی نو هغه افیکټ کېږي. بله ټول نه اهم خبره وه چې ما کوله ادا وایي چې ماشومانو ته دې دا خبره وکړه چې ایکول ریسورسز ورکوي. ایکول ریسورسز زموږ د پسمانده معاشره کې, ترقي پذیر معاشره کې لږ یو ډېره ګرانه خبره ده چې ایکول ریسورس هر ماشوم ته. یو خو شکر دی اوس اویرنس نه خو ماشومان ډېر نشته, چې کله زموږ وایو چې 12 کسان به وو کور کې, اس ایکول ریسورسز نه وو, خو تربیت ټایټ و. تربیت ادي چې کومه خبره وکړه د مذهب چې کوم سهاره وه هغه ډېره ښکلې وه. که 2 روټۍ به وي نو هغه ټولې مثال هغه به کټ کېدی, نو هر چاته په خپل هغه پیس ملاوېدو. که کیک به راغو نو د هغه به پیسونه ایکول برابېدل. جی د ګاونډي هم خوراکي حصه وه. او بیا به دا وه زموږ ته خو به دا و چې مونږ به په دسترخوان کې مونږ نه لکه زموږ د نسل ټول هغې به چې کله میلمه راغو نو مونږ ته به مور وې مخکې نه ویلي وو چې میلمه په مخ کې خو به زه درته ویم چې واخله, ابه وایي خو که تا تې اوچت کړو نو خیر به دې نه. نو مونږ میلمه به ډېر وویل چې واخله, نو مونږ به وایي چې نه زموږ زړه ته نه کېږي, خو به هم زړه کېدو. دا هغه تربیت دی چې سترګې به وله سرې کې د ماشومانو. دې ماشومانو نه مونږ یېرېدل شروع کړي دي. مونږ د خپل نسل نه که جینۍ وي که هلکي معذرت سره وایي چې زه خودکشي کوم, او مور او پلار به باندې چېرته به دغه ته سیشنز ته بوځي چې د سایکالوجي څه چلو شي. او دا یا دا کومه رویه ده چې دا دې ته یو بله خبره, زه دا اوس صرف د معاشري خبره ده, نو زه د خاندان د کور خبره کوم. انګور چې کور ته راشي زوی, مونږ خو جینۍ ته دا تربیت ورکوو چې ستا واده دی چې کټوۍ روټۍ هر څه تاله پرفیکټ راځي,
او نور خو په تربیت نه وي چې ته چې الته چې کم کسان دي هغه سره وسنګ بیهیویر کې ستا رائټس دي دا هغه سدي. پښتو کې مونږ یو ټکی استعمالو بیډا با وی ډېر بیډا با بیډا هغه شي بیا اوس د معاشره کې ډېر ضروری دی چې موږ د خپل الکانو تربیت وکړو چې ستا واده کېږي ته وسکه هغه خو خپل نیا معذرت چاله ورکه زناور خو نه دی هغه خپل نیا او خپل مور داسې پسرو سترګو راوستي چې لګوي دی خو د مازغون ډېر تیز دی دی خو د چا خبره نه اوري بچپن نه داسې کامنټس دغه په ذهن کې چې هغه دلته نشه راخلي الته ولي زموږ د پښتنو معاشره کې عام طور باندې داسې چې الګ وشي هغه نه بس د جینکو ټول رائټس ختمي دی ته بخکل جامه ورکه بچي ستا خیر دی خو دی ته خشه نو دا دلته نه بیا ادم برداشت کوم خبره کوم ډیره هم خبره تاسو وشرل چې د کور نه بدا زمون بنیاد کور دی هغه مونږ نیگلیکټ کړی دی کتا سو په سو کمنټس کول نه دا نیاز زمون سره شریک ده د مردان سره تعلق دی لاست سټوډنټ ته میډم چې کوم خبره وکړلې سو وای سټوډنټ اول خو امین بھائی تاسو ډیره مننه تاسو ماته مقرره کړو زل ته خپل خیالات اظهار کولای شم د دې پلیټ فارم په ذریعہ باندې د میډم خبرې سره بالکل اتفاق کوم چې تربیت چې کوم دی دا د کور شروع کیږي دا بالکل صحیح خبره ده هغه څنګه چې یو خو زه دا وایم چې مونږ ډېر زیات مټیریلسټک شوي یو مټیریلزم هر انسان ته خسته گاڑی پکار دی خسته کور پکار دی برانډډ کپڑے پکار دی برانډډ پیزار پکار دی بهشکه دا غي د پاره دیغه د چا قتلو کیا غلاو کیا اته فرق نه پریوزي او هغه داسې کله چې یو ماشوم پیدا شي 2-3 کالو شي خړپوس شروع کی مور پلار داغه متعلق ډریمز خوبونه شروع کیه چې دا بداسې کیږي دا بداسې کیږي دی بدا جوړیږي ماشوم لغټ شي خبري شروع کیا مور ورته وی ته به ډاکټر جوړیږي د پلاني پشان به ډاکټر جوړیږي ځکه چې پلاني ته د قتل کم گاډي کې راځي خلک چې ورته سلام کوي پلاني ته د قتل کم کور کې چې کېنه پاسه کور دی ولا قتل خلک ول سمره عزت ورکي قدر ولا ورکي ماشوم د سنه خبر دی دا خو ورته مور ذهن کې دا خبر ورواچول چې ته به ډاکټر جوړیږي په دې کې به زه دا وایم چې مور پلار خپل محرومه چې کوم دی هغه بچی ته ذهن کې ورواچي لکه مثال په تور پلار چې کوم دی ډاکټر جوړیدل غوښتل جوړ نشو اوس پزوی خامخا جوړیږي ریس بالکل جی مور ټیچر جوړیدل غوښتل جوړ نشو ابا ماشوم ته ضروري دا بته کې زما خواهش مونږ کو خطه به ضرور کې خپل خوبونه خپل ارمانونه هغه په بچو پوره کړی دي کې څه غلط خبره نشته خو هر انسان بدل دی هر انسان صلاحیتونه بدل دی الله هر انسان مختلف پیدا کړی زم چې هغه د خپل فیصلو کې چې هغه څه بهتره کولی شي بل دا خبره ده چې مور ورته همیشه سٹارټ نه دغه وي چې دا بکی دا ماشوم ذهن کې دا خبره واچولې شو چې خاطر ټول نه اهم شی پیسې د صحیح د گاډي دی کور دی بس دې د پاره وزن نه پس کوشش کوم هغه ول په خطرې کو سره لګي کوشش کوي چې نه بیا غلط لار اختیار کی دا غي د پاره مور پلار لاول خدا پکار دي چې ګوره ته ماشوم ته داوي چې گاډي یا بنگله یا پلاني یا ډنګري دا غي ناول ورته دا وای ګوره بچي مونږ مسلمانان یو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه یو داسې انسان چې زموږ د ټولو د پاره یو رول موډل حیثیت ساتي کله چې هغه وګی شنو هغه په خپل خېټه پسې کھانی تړلیو تم وتړه کله وګی شي کنه ته داغه نه خنه ته داغه نه خنه زموږ هیرو رول موډل وتم کھانی وتړه خدا نه داغه د پاره د بل چا قتل مکوا دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کم کور یو خداغه خپل اون بل هغه یو کمرې والا کور او هغه کې برچت کې سورو کله به باران شروع شو هغه کې بلاندې وبرات للی هغه ته بداغه غدار کېدلې ته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه خو خنه کستا د کور چت سوري شو هیڅ خبره نه د خیر دی خداغه د پاره د چا قتل خو مکه وکړه زیاتی او ظلم دا شي نه چې کوم دي دا مکه ونه زما د داسې لګي چې دا مور پلار ماشوم چې کوم دي جوړي ځکه چې ماشوم مثال دی یو سپنج دی اته سپته لګي سپنج بو کې واچو وب جذب کی داسې ماشوم دی مور پلار ته ګوري مور پلار جنگ کوي جی په کوم انداز خبرې کې هغه ټول شي نه بلکې ما دا زدا observe کړی دی ما چې څنګه مور او پلار یا غشان ماشومي دا حرکتونه دا خبرې دا انداز جی ډېر غټ کردار اهم کردار ساتي اب یا بیا خبره دا ماشوم یونیورسيټي لیول تر شي کالج لاړ شي لګ ډیفرنس راشي سوچ بدل شي او موستلی چې کوم دي تربیت خپل کور شروع کیږي د خپل مور او پلار نه شروع کیږي او مټیریلزم چې کوم دي مین شي دي ډېر ښکلې خبره ډېر زیات زبردست زموږ سره کائنات رفی هم موجوده ده او زه غواړم چې د بنو په نمائندګۍ باندې تاسو د خپل خیالاتو اظهار وکړئ تاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه کوم د لا سټوډنټ یې تاسو د ټولو زموږ چې څومره پینلیست دي خبرې وکړلې تاسو واورېدې په غور سره
د چا د خبرې سره اتفاق کوئ، د چا د خبرې سره اختلاف کوئ، او څنګه کولی شو چې موږ په ټولنه کې یعنی د دې ډایورسټي سره په شریکه باندې مزل وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام ناظرین کو سلام. سر میں بنوں سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں سب کے جنہوں نے بھی بیان کیے میں سب کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں. سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے بنوں کے بارے میں بیان کریں، تو اگر میں بنوں کے بارے میں بیان کروں تو ہمارے بنوں میں لیک آف ایجوکیشن ہے، تو جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں. بچوں کی وجہ سے بڑے بھی بچے تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں بڑے بھی ہے اس طرح. اور اس کے علاوہ ہمارے بنوں میں جب نکاح کیے جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، تو لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا، صرف لڑکے کو ہی وہ کرتے ہیں کہ آپ نے نکاح کرنی ہے تو بس اس سے، جس کی وجہ سے عمدہ خبر راته په بنیسای کې وکا، عمدہ خبر راته په بنیسای کې وکا چې دا زمونږ څومره د بنو یا زمونږ د دې معاشري پلاران دي چې هغوی ووري. دا خو تاسو ډېره لکه معلوماتي خبر ماته وکړله، دا بالکل لکه په ټوله بنو کې دا خبره عام ده چې د ماشومې نه تپوس نه کېږي او هغه ودرېږي. جی سر، امیجا په باندې شه دا خبره ډېره عام ده چې ویډ کې نه پته نه کېږي او نکاح یې وشي. نکاح د دې نکاح په ټایم یې پته نه چې مو نکاح لګیا ده، د چا سره کېږي دا زیاتای ده که نه. دا 80% د امیجا په باندې شه دا خبره ده. او دغه نه علاوه لیک آف ایجوکیشن ده میجا بنی شي چې کیمه فیمیل دی هغه بالکل ایجوکیشن ته نه پرېږدي، بهر ایجوکیشن بهر سیټي ته ډېره لرې خبره ده چې میجا پرېږدي. لکه لایک زه راغلی یم که نه سر، زه ډېر په مشکلات سره د خپلې لا ته راغلی یم. زه چې لا ته تلل زما فیملی چې کیمه ده آی مو ډېره اګینسټ وه او مو ته ډېره زیاتې خبره وشولې، مو ډېر زیات هغه مشکلات فیس کړه. او دغه نه علاوه نه دا خو ابو چکیم دا زما ابو چکیم دا هغه ډېر ماشاءالله ایجوکیټډ دا، امین ایجوکیټډ دا، او ابو زه هر بار سپورټ کول. ایون مو فیملی چې کیما دا مو دمره اگینسټ چې مو خپل نیو او مو خپل ترینا چې کیم دی هغه ټول د ما اگینسټ وی ویلی چې دوی بالکل نسی لا ته وسینا او کسی بیا داسې فیلډ ته سي لکه ټیچینګ ول فیلډ ته وسی لکه ټیچینګ فیلډ ته. او ما ورته چې نه زه لا ته ځکه چې زه د خپلې سوسایټي یو بشعور فرد جوړ شم او زه د خپلې معاشرې چې زه لږ اصلاح وکړم، ځکه چې امیجا حالات ډېر زیات خراب دي. نو دا تاسو چونکې د لا سټوډنټ یې، ستاسو سره د دې خبرې څه حل شته یا که دا څیز تاسو په خپله معاشره کې په خپله هغه ټولنه کې عملي کوئ؟ نو دا آسان عمل دی، ګران عمل دی، د دې لپاره ستاسو څه پلانینګ شته چې کم از کم دا خو یو طریقه جوړه شي که نه چې ګوره لکه د یو ماشومې واده کېږي نو کم از کم د هغې نه خو تپوس وشي؟ جی سر بالکل. سر زه وایم چې رایټس چې کوم دی هغې نه چې ټول اویر شي، هر څوک اویر شي. او هغې نه علاوه ایجوکیشن سیسټم چې کوم دی هغه چې برابر شي. او سر امیجا په باندې شي چیټینګ به انتها عام ده او ہر اسٹوڈنٹ چیکیم دا نلیک تا سے کیا ندی تکڑا، صرف 5% اسٹوڈنٹس چیکیم دے اوے تو تا تکڑا ولیدل شي و آغا سیک تکڑا دی چې سیک دے پروفیسروں نے الودی نه دی، سیک دے ټیچروں نے الودی نه، صرف 5% لوگ چیکیم دے آغا شو ایکټیو وی تکڑا وی نه ټول بالکل نه دی هغه. او چیټینګ سیستم دا زوی چې په باندې شي ختم شي، امیجا فیوچر جنریشن چیکیم دا آغا چې لشکي صحیح بیٹر حالات شي. او ډېر ښکلی کائنات رفیع بي بي ستاسو اړخ ته بیا هم راځو خبرو دپاره. یو لنډه شان دمه دمې نه پس بیا حاضرېږو. د دمې نه پس یو وار بیا ستړي مه شئ او زموږ د دې ټولنې پیغلې تاسو واورېدې اورئ چې ماشاءالله څومره ذهیني او څومره انټلیکچوال سوچ لري. او زه په دې باندې ناز کوم. د دمې نه وړاندې کائنات رفیع د بنو سره تعلق ساتي او ډېرې زیاتې ښکلې خبرې یې وکړلې په معاشره باندې، معاشرتي ژوند باندې. فضا حسین په هغې باندې څه ویل غواړي؟ جی سر زنی دا هم ویل او میډم دا خبر وکړ کنه چې دا پهلی تربیت چې دی کنه دا د مور کوي کنه. مور چې دی کنه هغه ډیر
زیات کردار دی زمونږ په معاشره کې. بهشکه نن سبا داسې زمونږ موریان دي که نه چې لایک هغه موبایل والا موریان دي. موبایل والا چې لایک ماشوم سم کوي که نه هغې له سټریک جوړي، چې هغه کنزل هم کوي که نه نو هغې له سټریک جوړي چې او زما بچی کنزل کوي. لایک هغه په دې خبره ډېر زیات پراوډ کوي. نو زمونږ ماشومان خو نه پوهېږي، هغه ویل چې واقعي زه ډېر زیات څه فخر کار کوم. صحیح شو. زمونږ موریان دا دی. بل زمونږ پلاران داسې دا دي که نه چې هغه پلاران خو ټوپک علي که نه هغه ورکوټې ماشومان هغې هم ټوپک اوچت کړي که نه. لیک اوس ماشومان څه کار دی چې هغه دې ټوپک اوس لایک اټس ناٹ ا ټوایس بټ دې داسې هغه امیجن کوي چې د هغې ټوایس دي. نو داسې زمونږ معاشره خرابېږي. بل ته ښایي هغه په ډېر زیات پراوډ کوي. زمونږ چې نسل خراب شوی دی که نه دا زمونږ خپل د مور او پلار بې انتها پیار او لاډ نه زمونږ دا نسل خراب شوی. لکه تاسو خبره وکړله چې یو د پلار دا هم بدبختي کیدی شي چې هغه که سګرټ او نسوار غواړي نو هغه هم بچي ته وي ورشه وي دا د دوکان نه راوړه، نو تا خو په ده باندې راوړه خو دا تا هغه ته یوه لار وښوده چې دلته هغه هم چل به زده کوي، هغه هم به چل زده کوي. تاسو چې څنګه هغه زمونږ پلاران چې دي که نه هغه خپل پلارانو نه پټ دا کار کوي، نو زمونږ ماشومان چې دي نو بیا هغه به زمونږ نه پټ دا کارونه کوي. بل که نه ډېر زیات پابندیانې چې ولګي که نه هغه هم ماشومان ډېر زیات خرابوي. بله چې هغه بهر ته ځي که نه هغه دومره پابند وي کور کې، بهر ته لاړ شي لایک نوي خلک وګوري هغه لایک بالکل سوي آوټ شي که نه ډېر زیات لایک آوټ شي. نو دا هم ډېر زیات لایک دومره پابندیان هم خوند نه کوي. زمونږ ښاریانو کې دا خبره کوي که نه چې کله به تاسو رشته کوئ که نه نو ټول اول د جنۍ مور ته به تاسو ګورئ چې هغې تربیت څنګه ده، هغه څنګه کینی، هغه څنګه خپل کور ساتلی دی. چې تاسو جنۍ مور ښه وي که نه نو جنۍ اټومیټکلی به ښه وي، ولې چې هغه خپل مور کاپي کوي. نو زمونږ ښاریانو کې دا خبره ډېر زیاته ده. ښه ملکه خالقه بیبي پې مسکا ورکړله نو زما په خیال چې جینۍ رشته کوي نو جینۍ مور به ګوره، نو چې هلک رشته کوو نو د هلک پلار به ګورو، او چې د هلک پلار به سعودي کې بیا ورسره څه بیا ورسره څه کوو. دا خو بهرحال دا هم زما په خیال چې بیسیک رایټس خلاف دي چې تاسو د جینۍ یو خپل شخصیت دی. خبره ټیک ده د خلکو د ډېرو د وختونو دا خبره راچلېږي چې خلک وایي چې تربیت ګوري مور ته ګوري، خو د جینۍ خپل هم یو شخصیت دی. یو دا هم خبره ما کوله. بله دا چې کائنات کوم خبره وکړه چې بنو کې ډېر زیات خلک دی ویل چې کم د پروفیسر یا ټیچرز بچي دي نو هغه ښه دي نو ټول نالایقه دي. دا لفظ زه لږ معذرت سره وایم چې دا ټیک نه دی. انسان چې پیدا شوی الله تعالی هر چاته صلاحیت ورکړی دی کې د نالایقي بیخي څه خبره نه ده. بنو کې ډېر زیات ټیلنټډ خلک دي خو بیا خبره ماغه راځي تربیت نشته یا معاشرتي هغلته کې چې کوم بندیزونه دي مسلې دي هغې ته. بل دا چې د جینۍ نه به اسلام ویلي دي چې تپوس کې د نکاح نه مخکې د هغه دا د اسلام ټیچنګ دي چې هغه نه به تپوس کې اسلام کې دومره رعایت دی چې د یو ښځې یو حقوق دي که هغه اوسېدل نه غواړي. اوس خو د عجیبه غونته کې کار دی تاسو روزانه خبرونو کې ګوري چې حالات څه دي چې وایي ما سره جنۍ د رشتې انکار وکړو نو بس ډز هغه یې وشته تیزاب یې دغه کو که داسې چا بل چا څه وویلي بس مخې سره یو شعر رایاد شو وایي چې زموږ که دا انتها پسندي بیا زه خپل دی نورو دغه ته مایک ورکوم نو هغه انتها پسندی پورې زما دا شعر رایاد شو چې میری میت اتار لیں گے لوگ میری میت اتار لیں گے لوگ عشق لٹکا رہے گا پنکھے سے. جی ندا نیاز بیبي تاسو د چا د خبرې سره اتفاق دی چا د خبرې سره اختلاف دی؟ مې ډېره ښایسته خبره وکړه چې هر انسان بدل دی، ډېره زبردسته خبره دی وکړه. اور کائنات اوس دې نه مخکې یو خبره وکړه هغې ده وایي چې زموږ په معاشره کې ښځه چې کوم د هغې ته دا پته نه وي او د هغې نکاح د چا سره کېږي، مطلب دا مور پلار فیصله کوي چې د هغې واده به د چا سره کېږي. نو دې ځای کې به زه دا خبره وکړم چې دا یو سسټم دی چې په دې سسټم کې نه د سړي څه غلطي شته او نه د ښځې، او هغه سسټم نوم دی پدرشاهي پیټریارکل سسټم. هغه داسې سسټم دی چې پای کې هغه سسټم سړي ته هم نقصان رسوي ښځې ته هم نقصان رسوي برابر رسوي هم. ښځې نه کو ازادي واخلي د هغې د وجود د هغې د ذات د هغې د تخیل د هغې د تخلیق هغه حقوق که هغې کې راشي د هغې ازادي ترې واخلي نو دویم سایډ ته سړي له دا هم ازادي ورکړي چې هغه د ذمهدارو قیدي جوړ کړي. لکه مثال په طور داسې چې اوس دلته یو مار راننوځي دي ټول سره زما به دي چیرته وخیږي او موږ به ایکسپیکټیشن تا نه ساتو چې ته سړی ورشه مړی که که نه او بېشکه ته به دا موږ ته ظاهرې چې زه سړی یم زه به یې مړ کوم. آیا تا نه یېرېږي په شان زمونږه یا تا ته هغه مار نقصان نه درکوي په شان زمونږه؟ خو یو شان انسانان یو که نه او نقصان هم د هغه مار ټولو دپاره یو شان دی، خو بیا هم زمونږ ایکسپیکټیشن به تاسو نه وي.
د دې نه علاوه که چېرته زمونږ خفه شو خفګان راشي مونږ وجاړو تاسو جړلی نه شئ او که داسې وشول مونږ وایي سړی جاړي اوس دته ګوره دا د کمزورۍ لوی دا علامت د کمزورۍ علامت دی دې کې مونږ سړي قید کړي او بلکې دې سسټم قید کړي دي پیټریارکي چې کوم سسټم دی دې دننه دی قید دي دې ته ازادي نشته د هغه خپل احساس او جذباتو ازادي دې ته نشته. د دې نه علاوه داسې چل دی چې په کور کې زموږ د پښتو چې کوم روایتونه دي د هغې مطابق دا دی چې ښځې کور کې نښه لس ښځې کور کې ګټه کولو والا سړي چې کوم دي 2 کسان یو کس هغه هغه ټولو له ګټه کوي. دې ځای کې سړي چې کوم دی سا روزي په شپه باندې راننوځي نه سکون شته نه ژوند شته څه نم نه دی خبر. دې دوران کې دا قید دی ستاسو لایک دې سسټم ما ته نقصان را رسولی دې سسټم سړو ته نقصان ور رسولی دی نو د دې سسټم خلاف چې کوم دی زم چې ښځو سړی دواړه وروځي او د دې د ختمولو کوشش وکړي دا به یو بهتره طریقې په دې کې به نه صرف ما ته زما حقوق ملو شي بلکې تا ته به ستا ژوند هم ملو شي که زه د خپل وومن امپاورمنټ خبره کوم نو تا ته به مین امپاورمنټ ملو شي ډېر ښه. نو زه وایم چې دا به زیاته بهتره او غوره خبره یې چې دا سسټم مونږ ختم کوو. ہنسا بی بی ہری پور میں کیا ماحول ہے؟ آپ مائک لیں کہ وہاں پہ شادی بیاہ کے دوران لڑکی سے پوچھا جاتا ہے؟ جس ایریا سے میں بلانگ کرتی ہوں تو الحمدللہ وہاں پہ تو پوچھا جاتا ہے ان سے ان کی پوری پرمیشن لی جاتی ہے کہ اوور آل ماحول کیسا ہے؟ اوور آل اگر دیکھا جائے تو نہیں کیونکہ ہر شخص ایکولی پریولیج نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے مگر اکثروں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا ہے. ایوریجلی اگر پوچھا جائے تو ان کو صرف بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے آپ کی زندگی کا یہ فیصلہ کیا ہے اب آپ ہی صحیح. ایگزیکٹلی انفیکٹ جن جگہوں پہ ان کو پرمیشن ہے ان سے پوچھا جائے نکاح کے بارے میں اگر وہ یہاں پہ ان کی رضامندی ہے تو ان کو نکاح نامہ پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا. وہ اپنی مرضی سے جن آرٹیکلس میں کٹ لگانا چاہیے لگا لیتے ہیں اور پھر ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا بس ایک سگنیچر کر لیا اور ہو گیا. تو کیا مہرین نیاز یہ تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جس علاقے کا بھی ہم ذکر کریں؟ بالکل ہنسا نے ٹھیک ہے. ایکچولی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اسلام نے تو بالکل ایکول رائٹس دیے ہوئے ہیں لیکن سوسائٹی نے نہیں دیے ہوئے ہم سے چھین لیے سوسائٹی نے. اور یہ بات ہے کہ ہر بات میں اسلام ہم سب کو یاد آتے لیکن جہاں بیٹی کا حق دینے کی بات ہوتی ہے بیٹی کو جہاں نکاح کی بات ہوتی ہے وہاں ہمیں اسلام بالکل یاد نہیں آتا. ہم نے اسلام کو اپنے روایت کا تابع کیا ہے. بالکل. اگر بیٹی کو جائیداد میں حق دینے آپ کو اسلام نہیں یاد آئے گا. اگر بیٹی سے شادی کے ٹائم آپ نے اس کی رضامندی پوچھنی ہے پھر بھی آپ کو اسلام کا مطلب اسلام نہیں یاد ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے. لیکن 4 شادیاں مرد کو کرنی ہے اس کو اسلام بالکل یاد ہے کہ 4 شادیوں کا حق دیے. اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جہاں ان کو اسلام یاد آ جاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں بھی اسلام کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اور اگر آپ نے انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو ہمیں آپس میں انصاف سے کام لینا چاہیے پیار محبت سے. اور وہی بات ہے کہ بات آ کے وہیں ختم ہو جاتی ہے اور اسٹارٹ ہوتی ہے کہ تربیت. تو اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں نا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انتہا پسندی ختم ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی یہ بھی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے. حد سے زیادہ شرح میں اضافہ ہو طلاق میں ہو گیا. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں ہیں پسند بیٹی سے ہم ان کی شادی کروا دیتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ آئی تھنک 1 سال یا اتنی ہی شادی مطلب برقرار رہتی ہے. اور اکثر دیکھا جائے آس پاس بھی ہمارے منصر میں بھی کافی میں نے یہ نوٹس کی ہے کہ بہت زیادہ طلاق میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی سے اس کی پرمیشن اس کی خواہشات اس کو کیا چاہیے چاہے تعلیم میں ہو چاہے اس کی شادی میں یعنی جو مین جو اس کی حق ہے اس سے اس کو محروم کیا جاتا ہے. زبردست. کائنات رفی اړخ ته راځو دا ډېره زیاته اهمه نقطه ده او په دې باندې بار بار خبره کول دا ځکه ضروری ده چې لکه ته د یو چا د ژوند فیصله کوې نو چې د هغه نه تا تپوس خامخا کړي وي او لکه ته د یو انسان د ژوند فیصله د بل چا سره کوې د ټول عمر دپاره ده. دا څه د انټرنشپ دوران نه دی چې ته یو 3 میاشتې تېرې کړلې او نه که د هغه خوښه وه خو ټیک ته او که نه وه خوښه نو بس بیا واپسی ده. جی سر میں اردو میں ہی بات کروں گی. جی جی ضرور. سر اس ایکسٹریمزم کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہو. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس سے ایکسٹریمزم ختم ہو سکتے ہیں جیسا کہ تنقیدی سوچ ہو اور ایک دوسرے کے سمجھ بوجھ کو ہم نے فروغ دینا ہے اور مساوات ہو. سر جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے حقوق العباد پر بات نہیں کی جاتی صرف حقوق العباد پر بات نہیں کی جاتی لیکن حقوق اللہ جو ہے وہ صرف یاد آ جاتے ہیں اور وہ ہی چند موقع پر
جی جیسے کہ ابھی اس بہن نے بات کی, میں اس کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں سر. اور اگر میں چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ قائم ہو, اور اس میں سب سے پہلے عورتوں کو موقع دیا جائے. اگر عورتیں ایجوکیشن حاصل کرے گی تو عورتیں جو ہے وہ نسل کڑے کر سکتی ہے. اگر عورت سے علم چھین لیا جائے نا تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی, اور اگر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی. تو سر میں چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہو, تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے, ہماری جو فیمیل ہے وہ تو نیو جنریشن پیدا کرے گی ہی تو کرے گی, لیکن ہماری جو نسل ہو وہ ایجوکیٹڈ ہو, وہ ہر رائٹ سے اویئر ہو. بس میں اتنا ہی کہوں گی. گریٹ ماریا امینہ راز بی بی. جی اس کے علاوہ ابھی اس میڈم نے جو بات کی کہ بنوں کے بچے, سارے بچے نالائق ہے. نالائق سے میرا مراد یہ نہیں ہے, نالائق سے میرا مراد یہ ہے کہ ہمارے جو بنوں سسٹم کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل برباد ہو چکا ہے. میں چاہتی ہوں کہ چیٹنگ کو ختم کیا جائے. ہمارے جو سرکاری ٹیچرز ہیں وہ جو ہے بچوں کو اچھے سے ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتی. تو میں چاہتی ہوں کہ صحیح سے ایجوکیشن پرووائڈ کرے, چاہے سرکاری ہو. ہاں پرائیویٹ میں اتنا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ لیکن ہر کسی کا یہ دسترس تو نہیں ہوتا کہ وہ پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں. جی سر, جی آپ نے صحیح بات کہی. جی سر بالکل نہیں ہوتا سر. لیکن اگر کو گورنمنٹ میں داخل کرے تو ٹیچر کو چاہیے نا کہ اگر یہ بچے ہمارے پاس آئے ہیں تو کس صورت میں آئے ہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پرائیویٹ میں صحیح سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہے. تو ہم گورنمنٹ میں یہ اس لیے آئے تاکہ صحیح سے پڑھے. لیکن ٹیچر جو ہے وہ تو جان چھڑاتے رہتے, بس صرف کافی پیتے رہتے ہیں. گریٹ ماریا امینہ راز بی بی. جی فرسٹ آف آل خو ځکه نه دې والا پوینټ باندې خبره کوم چې لکه ټیچران د سټوډنټانو ته صحیح تربیت ورکوي سکول کې. نو اسلام دا وایي چې کوم سټارټینګ ایجوکیشن یعنې ماشوم ته کور کې ورکړل کېږي. نن سبا چې کوم سټارټ د ایجوکیشن سسټم دی نو هغه ماشوم پلی ګروپ او نرسري ایکسیکټرا کلاسونو کې ادا کوي, ایډمیټ کوي. دا کار نه دی پکار. هغه پکار چې پیرنټس پهله ماشومان ته خپله تربیت ورکړي, خپل ټایم ورکړي, ځکه چې د مور پلار ټایم هېڅوک نشي ورکولی. هغه چې کوم سټارټینګ ایئرز دي لکه 5-6 ایئرز کوم ماشوم وي هغه پیکینګ پوینټ ډېر تیز دي. نو پکار دی چې هغه ټیم کې مور پلار هغې ته ډېر اټینشن ورکړي او هغې ته ګوډ اینډ بیډ وښایي. که هغه دې ټیم کې سکول ته ځي نو هغې ته مور پلار هغه اټینشن نه او ټیچران خو دومره اټینشن نه ورکوي چې هغې ته ګوډ اینډ بیډ وښایي. که نه هغه جسټ ا بک کاپي هغه شي ځان ښیي, هغې ته نه ښیي چې وټ از ګوډ اینډ وټ از بیډ. دا ماشوم بیا خپله معاشرې نه زده کوي. که هغه بیډ دی او که ښه دي هغه خپله باندې انالایز کوي او خپله باندې زده کول کوي. نو دا کار نه پکار. پیرنټس ته پکار چې پهله چې کوم دی ماشوم اوله خپله باندې تربیت وکړي 5-6 سال پورې, هغې نه بعد هغې د سکول کې ایډمیشن وکړي چې ورته پته وکړي چې ما ماشوم د بل چا خبر نه افیکټ کېږي, بیا دې هغه په سکول کې ایډمیشن وکړي. نیکسٹ دوی خبره وکړه چې لکه مطلب د فیمیل رائټس باره کې. نو زه سوشل ساینس سټوډنټ یم, زه ډفرنټ اساینمنټ پریزنټیشن باندې کار کوم. هغه په ډفرنټ سوشل ایشوز مطلب هغې باندې ریسرچ کوم. ما چې څومره کتلی دي نو د ملټ ایریاز چې کوم فیمیلز دي هلته ډېر پرابلمز دي. ډومیسټک وایلنس, ډاوري وغیره دې کې ډېر کازز. مطلب دې یو څو اګزامپل به زه ورکړم چې مونږ کره یو څو ورځې مخکې د ډېره اسماعیل خان نه یو فیمیل راغلی وم. هغې وویل که نه چې شکر دی زما یو لور نشته دی. چې ما ته کله تپوس وکړو چې تاسو داسې خبره ولې کوئ چې لکه مطلب دا لور خو ډېر غټ رحمت دی, تاسو ولې داسې خبره کوئ. نو هغه ویل چې زمونږ کم کلی دی هغه کې د ډاوري دومره غټ ډیمانډ دي چې هغه دپاره مونږ ټول عمره محنت وکړو نو مونږ هغه نشو پوره کولی. څنګه قسمه جهیز دی؟ جهیز چې هغه لکه مطلب هغه کوم الګ سره چې واده کوي هغې ته به ګاډی ورکوي, هغې ته به کور, هغې ته کوم کور نور سامان هر څه سره هر څه دا ټول به فیمیل ګناه یې دا کړې ده که نه چې لور ورکوي. ګناه یې دا کړې چې لور یې او نو دا د دې نه لویه ګناه کیدی شي. نو فیمیل هم په دې باندې شکر چې زما لور نشته دی. خو زه تا ته خبر وکړم که دا ډېر اسماعیل خان دی, که دا سوات دی, که دیر دی, که بونیر دی, که چارسده ده, که کم ځای دی, لکه تا نه چې یو کس داسې ډیمانډ کوي نو دا خو د دې معاشرې د ټولو حضراتو ذمهواري جوړېږي که نه بیبي چې په دې باندې یو متفقه رای سره کینی او وایي چې یاره موږ به خپلې لونه نه ورکوو. را دې ولي د کوم ځای نه راولي, چېرته به ودونه کوي. ته ګوره چې دا رویې چینج کېږي که نه, خو دلته کې هغه د معاشرې هغه نظام موږ په خپله داسې جوړ کړی دی. ښه دې د عمل ولې کوي؟ دې ځکه کوي چې لکه د پکې خپل غرض دی چې نه که نه زمونږ خو هم لکه کور کې اوس لکه زه راپاسم زمونږ خو هم کور کې 2 هلکان دي که نه, نو بیا به راته لکه هلته به راته مسله جوړېږي. او نو زه وایم چې د دې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله, خو لکه دا
زمونږ غلطي ده. بس دا مونږ غواړو، دا مونږ نه غواړو چې لکه دا نظام دی بدل شي. نه دا نظام همداسې ټیک دی. دې نه علاوه چې کوم دی، زه چې کله کلي ته خپل لاړ شم، زه ته ریل اگزامپل یم، نو هلته زه چې چا سره کله انټریکشن کوم، ډسکشن کوم د سوشل ایشوز باندې، نو هغوی ټول مینس کې اسلام راولي. ونس ما لکه یو کس سره انټریکشن کول، نو هغې دا وویل که نه چې ما ورته چایلډ میریجز کوم فیمیل لپاره دا الاؤډ نه دي، ځکه چې زموږ کلي کې موسټلی ما کیسز کتلي چې فیمیل چې کوم 12-13 ایئرز ماشومه وي او هغه واده کوي د 28-30 ایئرز هلک سره. there is a great age difference چې زه دا نه دي پکار. نو هغوی باندې جست دا وایي حدیث چې حضرت عایشه رضی الله چې په 9 ایئرز کې واده کړی وه، هغوی جست دا اگزامپل ما د مخ ته راوړي. نو هغوی ته پکار دي چې لکه دا وګوري چې دنیا چینج شوې ده، هر څه چینج شوي دي، بیسک نیډس چینج شوي دي که نه. نو اگزامپل هغه به ما ته وایي چې که فیمیل خپله باندې رایي، نو بیا نو ما ورته وایي چې تاسو که فیمیل ته ایجوکیشن رایټ ورکړی دی، نه. هغې ته خپل خیال رایټ ورکړی، نه. هغه سره نور آپشن نشته، نور رایټس نه چې هغه یوز کړي. جست دا واده دی، هغه به خامخا بیا واده ته لاره مطلب کوي چې ټیک دی زه راضي یم. هغه سره نور رایټس نشته. تاسو نور رایټس ورکړئ، رایټس اف ایجوکیشن ورکړئ، رایټس اف سپیچ ورکړئ، هر څه رایټس ورکړئ، نه به مطلب پوینټ اف ویو چینج شي. هغوی جست ایکسټریم ته هغه فیمیل رسولی ده چې هغه څه بل لار نه وي. دې نه علاوه چې کوم دی، ما ریسنټ ټایم کې یو کس سره انټریکشن کولو، نو هغه دا ډومیسټک وایلنس باندې. نو ډومیسټک وایلنس ما ورته وویل چې ډومیسټک وایلنس نن سبا ډېر زیات کیسز دی، دا نه دي کول پکار که نه. نو دې مطلب ډایورس چې کوم دی هغې اخیستل پکار. نو هغه ما ته وویل چې نه د فیمیل مطلب اسلام کې خو الاؤډ دی چې هغه د خپل هسبینډ د فیمیل شي والی. نو ما چې ایکسکیوز مې ته دا لایک ایکسپلین راته څنګه خبره وکړه. نو هغه وایي چې نه دا خو په قرآن کې شته دی چې لکه دا به میل خپل فیمیل شي والی. نو مال هغه آیات راته لږ ووایه که نه، چې هغه آیات بیا هغه ته نه معلوم، نور ته صرف دا ورته پته و چې لکه شي اصل کې د تاسو چې کومه خبره وکړله عایشه فاروق بیبي، تاسو په دې باندې خبره کوئ. نو مونږ که اسلام دا ښکلې لوی کینوس دی یا دین دی، نو دا مونږ خپل ځان ته جوړ کړی دی چې نه دا به داسې وي، دا زه چې څنګه غواړم نو د دې ایکشن فارم به داسې وي، د دې ریاکشن به هم داسې وي. مونږ چې دی نو دین او اسلام دا په خپلو طریقو سره ځان ته جوړ کړی دی. جی جی بالکل، تاسو ډېر زیاته ښکلې خبره وکړه چې مونږه دین خپله موډیفای کړی دی د ځان دپاره، چې څنګه مونږ غوښتل مونږ دین اکه شان جوړ کړی دی. زمونږ دین داسې نه دی. دومره دا خلک، زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې خلک اسلام ته ایکسټریمسټ ریلیجن، ایکسټریمسټ ریلیجن، مسلمانان نوم سره ایکسټریمسټ دا نوم تړلی شوی دی. د هغې دا وجه ده چې مونږ دا ریلیجن خپل ځان دپاره د خپل ویلی چې فواید دپاره داسې موډیفای کړی دی، که هغه پولیټیکل گینز دي، که هغه ریلیجیس گینز دي، د هغې دپاره مونږ ډېر زیات موډیفای کړی دی. زه خپله ما پرون شپې د غمدي صاحب چې دی د هغې یو بیان اورېدو، هغې دا خبره کوله چې زم پاکستان کې دننه ریلیجیس پارټو ریلیجن د خپل گین دپاره داسې طریقې سره موډیفای کړی دی